د اولاد د یو لوی سرمایې چاره چې الله جل جلاله اولاد ورکړي او بیا د دغه اولاد په صحیح طریقه سره تربیت وشي. دا اولاد د انسان لپاره په دنیا کې هم د نیکنامۍ سبب ګرځي او په آخرت کې د کامیابی سبب ګرځي. وټه خبردار چې د ماشوم په صحیح طریقه سره تربیت وشي. کم بوټي چې ښه بوټي او د هغې بوټي پالنه ښه وشي نو هغه چې لوی شي او تناور درخت جوړ شي، یو لویه ونه ترې جوړ شي او هغه بیا ډېره میوه نیسي. دغه شان کم ماشوم چې په ورکوټوالي کې ښه تربیت وشي نو هغه د دې معاشرې یو کرامت فرد جوړ شي او د معاشرې لپاره د خیر سبب ګرځي. او د کم ماشوم تربیت چې په ابتدا کې ښه ونه شي نو هغه وروسته د مور او پلار دپاره هم درد سر ګرځي او د معاشرې دپاره هم ناسور جوړېږي. د دې وجې نه چې دی نو ما چې کوم آیت مبارکه حصه ستاسو مخکې تلاوت کړې وه چې قو انفسکم و اهلیکم ناره، الله جل جلاله فرمایي تاسو خپل ځان او خپل اولاد د جهنم د اور نه بچ کړي. نو خپل ځان خو به بچ کړي، هغه دا دی چې تو به پخپله کوشش کړي، خو اولاد به څنګه بچ کړي؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې آیت په تفسیر کې لیکي علموهم وادبوهم، د خپل بچي ته چې دی نو ښه تعلیم ورکړه او ښه تربیت ورله ورکړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې یو والد خپل بچي ته د دې نه زیات ښه تحفه نشي ورکولی چې د هغه بهترین تربیت وکړي او هغه له ښه ادب ورکړي، ښه تعلیم ورله ورکړي. د دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو له پکار دي چې داسې موږ خپل اولاد ښه تربیت وکړو، هغه بیا په داسې تربیتي ادارو کې داخل کړو چې په هغې کې هغه دیني او دنیایي دواړه علوم هغه حاصل کړي او د دې معاشرې دپاره ښه فرد چې دی نو دا جوړ شي او زموږ استاسو دپاره هم د نیکنامۍ او د آخرت د نجات سبب وګرځي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د خپل اولاد په بهترین انداز سره تربیت وکړو. دعا وکړئ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين. دلته چې دا څومره کسان راغلي دي او په دې پروګرام کې شرکت وکړو، د دوی دا راتګ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځولی کې الہ العالمین د دې مجلس په اختتام باندې چې فرشتې دعاګانې کوي چې قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تاسو بخښلي شوي پاسې او ستاسو ګناهونه په نیکو سره بدل شو. الہ العالمین دا دعا د فرشتو دا دعا او د فرشتو دا اعلان دا زموږ د ټولو د په حق قبول او منظور وګرځولی کې الہ العالمین زموږ د ګناهونو د معاف کېدو سبب یې وګرځولی کې او زموږ په آخرت کې د مغفرت سبب وګرځولی کې. الہ العالمین زموږ اولاد صالحان کې نیک عملی کې دیندار او پرهیزګار او تقوادار کې الہ العالمین زموږ د سترګو یخوالی وګرځولی کې. الہ العالمین زموږ د دنیا او د آخرت ټول ضرورتونه حاجتونه تا ته معلوم دي، الله ته د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي، زموږ مشکلات زموږ پریشانۍ ختمې کړي. الہ العالمین زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي. الہ العالمین په دې ملک کې چې کوم حالات دي یا الله دا بد امني دا په امن سره بدل کړي، یا الله دا بدحالي دا په خوشحالۍ سره بدل کړي. الہ العالمین زموږ په دې ملک باندې نیکان صالحان دیندار او پرهیزګاره او صلحا خلق حکمرانان کې الہ العالمین د فاسقانو فاجرانو د هغوی د حکمرانۍ نه الله موږ ته نجات او خلاصي نصیب کړي. الہ العالمین د فلسطین مسلمانان نن سبا ډېر په تکلیف کې دي، الہ العالمین د هغوی غیبانه نصرت او امداد وکړي. الہ العالمین د فلسطین د مسلمانانو د هغوی سره د خپل غیبانه نصرت او امداد وکړي. الہ العالمین د اسرائیل د امریکې او د هغوی د اسلحې په هغوی باندې استعمال کړي. الہ العالمین مسلمانان د ټولې دنیا سرخرو کامیاب کړي. الہ العالمین موږ ته معافي وکړي او زموږ نه راشي او چې رضا شي بیا نه رضا مشي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.